د مسلم شریف حدیث ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کچيري څوک د چرګ بانګ واوري د چرګ اذان واوري نو د فضل سوال کوي د الله جل جلاله څخه یعنی دا دعا دی وای اسال الله من فضله العظیم چرګ چې کله فرشتي وویني ملائکه وویني نو چرګ اذان کوي نو ته د فضل سوال کوي د الله جل جلاله څخه کله چې د خره आवाज واوري یا د سپي आवाज واوري نعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا په یو حدیث کې راغلی دی چې تاسو چرګ تشکنزل مکوئ دا موزن ده د شپې په اخره کې आवाज کوي قوموا ایها القانتون پورته سی ای بردونکو کسړی سستی وکړه د سپېدو پر وخت کې بل ناره وکړي قوموا ایها المطیعون ولار سی ای فرمان بردارو بیا لهم کسړی ولار نسو بل ناره وکړي یعنی دریم ناره وکړي قوموا ایها الغافلون اداره سی ای نا خبرو اوس انسان ولې نه پورته کیږي وجه دادا چې شیطان خپل منتر ټول شپه جاری ساتي سړی بیدار سي څون مر راخیږي شیطان لا ورته ولاړ وي متوای بيدسا وخلا ډیر